څومره کسان به په دې جمع غفیر کې چې ټوله میاشت په لوډو باندې تېره کړې. تاسو ته پته شته کل عبث حرام، لوډو کول حرام دی، یاد وساتئ. چا درته وایي چې ته ټایم پاس پکې دا روا دی؟ کم عالم درته ویلی دي لوډو کول حرام دی؟ یاد وساتئ دا عبث کار دی، او هر یو عبث کار چې نه د دنیا فایده وي پکې نه د آخرت فایده وي پکې، هغه حرام کار دی. تا رمضان شریف په څه باندې تیر کړی؟ په دې شیز باندې تیر کړی دی. او بیا دې باوجود تپوس کې چې یاره استاد جي که زه فطرانه ور نه کړم نو څه به کېږي؟ خدای باندې فطرانه ورکېږي دې دپاره چې تا دا کومې کوتاهیانې شوي دي، غیبت ته نه شوی، دروغ دې ویلي، چغلي دې کړې، چا سره حسد ساتلی، په زړه کې کینه او بغض ساتلی، یا دې مقصد دا د دغسې افعال کړي چې خپله روژه دې پې لنډه کړې. نو بیا ما عزتمندو قدرمندو دا به ورپاره مرهم شي، دا به ورپاره پټی شي، خو توبه به هم ورسره کوئ، توبه به خامخا وباسئ. دا یاد وساتئ هره ګناه چې وي الله یې بغیر د توبې نه معاف کوي. توبه به خامخا کبیره ګناه ته وباسئ. دا کبیره کار د نه شوی دی. که چا دې په دې میاشتې کې فلمونه کتلي وي، ډرامې کتلي وي، بدنګاهي یې کړې وي، خپلې روژې نه ہونے کے برا صرف فرض قبول شوی دی، خو کم فضیلت چو او فضیلت نه ځان محرومه کړی دی، ولې چې د خپل روژې نورانیت ختم کړی دی. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم خواته یو صحابي راغی قربان، زما خویندو روژه دی، څه ټیمې ماته کړي، څه ټیمې افطار کړي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ستا خویندو خو روژه نشته؟ وایي روژه یې ښودې؟ وایي نشته. راوله خویندو چې رایوست. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم یو لوښی ورته راوړ، وایي دې ته الټي وکړي. چې الټي یې کړه خولې نه د غوښو بوټۍ را پرېوتې، د غوښو بوټۍ را پرېوتې. وایي غوښه خو موږ نه دي خوړلې. الله محبوب ورته فرمایي ستاسو ولې قرآن دا آیت نه دی اورېدلی چې څوک د مسلمان غیبت کوي دا داسې ده لکه د خپل رور کچا غوښه چې خوري، که لحم اخی د خپل رور غوښې خوړل دي. تاسو غیبت کړی دی، غیبت په وجه سره د تاسو روژو هغه نورانیت هر څه ختم شوي. تاسو څه روژه ماتوئ، څه روژه افطار کوئ. نن مسلمانه ته څومره دا میاشت په غیبتونو تېره کړه، څومره تا په کنځلو باندې، موږ په دې خپلو غوږونو باندې د خلکو کنځلې. هلکه تا ما دپاره روژه نیسلې چې ته په خلکو باندې کارېږي، خلکو دپاره دې نیولې که عرب راضي کولو دپاره نه، یو تا خو نه دی، کل جهان خلکو روژه دی. او دې مطلب خدا نه دی چې ته ماشومانو ته کنځلې کوه. روژې مطلب خدا نه دی چې ته کله یو ته ورکارېږه او کله بل ته ورکارېږه. روژه دغشې ته وایي. داسې خلک به درته وښایم، داسې خلک به درته وښایم چې پوره کال یې روژه وي.